ضروري نه ده چې دوی چې کومه لوبه کړې ده او داندلیه کړې ده کو نن ستاسو ممبر د قومي وطن پارټۍ ممبر په اسمبلی کې نشته خو مونږ ته پته ده چې اوس هم د خلکو جذبه مونږ سره ده او کار له مونږ ته راځي او مینه مونږ سره ده او په هر ځای کې زمونږ سره ولاړ دي زمونږ دا جذبه پکار ده دا مینم پکار ده چې خلک چې اوس هم کو قومي وطن پارټي کال ورکي میدان ته روزي نو همدا ورکران به په زرګونو تعداد کې هم دغه شانتې روزي لکه چې څنګه نن راغلی دی د دې حکومت چې کله نه دوی راغلي دي د دوی خو د جړا نه بغیر بله خبره نه چې څه خبره یې نه وي چې دا تېر حکومت کړي دي په اتو میاشتو کې دوی چې دا کومې کارنامې وکړې او کومه مایوسي یې پیدا کړه نن دا پرون چې څه وشو دا لومبنی جټکه ده دا د دوی هغه اوپننګ بیټسمین چې و او خاص یو اهم بیټسمین و هغه خو کور ته لاړه هغه آوټ شو انشاءالله اوس په وخت سره تاسو به ګورئ چې یو یو به همداسې ځي دا څه چې وشو او دوی چې څنګه دا تبدیلی راوسته په دې باندې دوی خلاصېږي نه دوی چې دا کم بوج په دې غریبانانو باندې اچولی دی د ګرانۍ په شکل کې هر یو کور نن سبا پریشانه دی هر یو خاندان پریشانه دی په هر ځای کې خودکشانی کیږي دا یو دامره لوی ظلم دی یو دامره لویه دوکه ده د قوم سره د غریبانانو سره کو نن مونږ وګورو چې زمونږ مجرم څوک دی نو د دې غریبانانو د دې د چارسدي د خلکو د دې د دې صوبې د خلکو د دې د ملک غریبانانو یو او یو مجرم دی او هغه دی عمران خان او مونږ به هیڅ صورت کې هم دې په هغې کې صورت حال کې نه پرېږدو دا د ده طریقې واردات دي چې ده باندې تکلیف او پریشر راشي نه دې ملبه په بل چا باندې واچوي دا پرونه ملبه په نور باندې واچه دا وګوره اسد عمر خو د ده چې کوم تعریفونه د اسد عمر عمران خان تر اخره پورې کوله چې مونږ سره خو داسې ټیم دی او اسد عمر خو داسې قابل دی چې دا ملک په ګلي ګلزار شي دا غریبانان به په خپلو خپو ودرېږي او دوی به خوشحالی دا به ټوله خوشحالي نن هماغه اسد عمر دی چې هغه یو طرف ته کړی شو او په دې سوچ وکړئ هغه د دوی وزیر اطلاعات چې هغه کم طریقې سره د دوی دپاره د عمران خان دپاره د نورو سیاسي پارټو مشرانو ته کنځلې کولې بد را دې وې بېعزته کولې هغوی کنځلې ورته کول نن د هغه افادیت هم ختم شو هغه هم یو طرف ته کړ نو دا کو څوک دا وایي چې دا حکومت به وچلېږي
دا حکومت ته چلېدو نه دی مونږ له اوس په دې هغې باندې دوکه نشي راکولی چې اسد عمر لاړو فلانې راغی اوس په هر څه ټیک شي تاسو خو وایئ چې مونږ سره 200 داسې ماهرین دي چې هغوی به هر یو شی ټیک کړي نن ولې دا غریبانان پریشانه دي او زه په دې حیران یم چې دا بعض وقت یا کیمرے باندې ٹی وی باندې راشي وایي چې نه ان کو وقت دینا چاہیے اوس دې نه پس هم تاسو دوی له وخت ورکوئ د یو سړي خو د یو سړی چې هغه کې خاصیت وي هغه څه کولی شي نه هغه په لس ورځو کې پېژندل کېدی شي دې خو اته میاشتې کې څه ونه کړه دې نه پس به دې څه وکړي لہذا زمونږ دا ټولو دا مطالبه ده چې دا حکومت نه چلېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا سلیکټډ حکومت دی دا سلیکټډ پرایم منسټر دی دا د قوم او د وطن او د خلکو په ووټ باندې نه راغلی دا پارټي د خلکو په ووټ باندې نه راغلی یعنې دا څنګه کېدی شي چې دې صوبې کې 15 کالو حکومت وکړو 15 کاله کې چاته څه د هغې ثمرات میلاو نه شو او دې ځله د هغې نه یو په 2 ووټونه هغوی جات واغېشتل دا د منلو خبره ده خو دا چې چا دوی په شا لاس ایښی اوس هم ایښی دی دا کم تجربې چې دوی کول غواړي په دې ملک باندې دا تجربې مخکې هم شوي دي دا تجربې مخکې هم ناکامه شوي دي او دا تجربې به اوس هم ناکامه کېږي په دې کې دویمه خبره نشته چې دا تجربه به ناکامه کېږي زنده‌باد 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 نارونو زه هغې خلکو ته هم ویل غواړم او د دې خبرې نشاندهي ورته کومه چې ستاسو هغه موره خو فیل شوه ستاسو هغې مورې ارد ګرد چې تاسو کم خلک جمع کړو هغه ناکامه شو هغه ټول 2 نمبر و هغه د یو پیسې هم نو ډېر خو پکې داسې وو چې د شپې الیکشن ختم شو د شپې لاړه چې یاره بس ګورو به څه شته نشته سهار ورته خلکو ووایي چې تا ګټلې ده داسې خلک د دې ملک خدمت نشي کولی او دا ملک کو دوی بچکول غواړي دا ملک کو په دې صحیح سمت کې چلول غواړي نه په دې ملک کې صحیح معنو کې جمهوریت پکار دی په دې ملک کې د عوامو خواهشات مطابق خلق اسمبلو ته تلل پکار دي دا نه چې هغه خلق چې عوام یې پېژني نه هغه په اسمبلی کې ناست دی چا لیدلي هم نه هغه په اسمبلی کې نن ناست دي هغه د عوامو خدمت نشي کولی دا غریبانان زمونږ رونه دي د دې غریبانانو خدمت حیات محمد خان شیرپو شهید کړی دی د دې غریبانانو خدمت عالمجیب عمرزی کړی دی د دې غریبانانو خدمت د قومي وطن پارټۍ قایدینو کړی دی او انشاءالله تعالی دوی خدمت به همیشه دپاره قومي وطن پارټۍ کوي کو په خدمت شي کو په ترقیاتي کارونو شي کو منصوبو باندې شي نو بیا خو موږ سره مقابله وکړي او کو صرف په دې باندې چې یو خاص حلقه د هغې خوشامدي او د هغوی په منشا باندې او د غریب عوام خلاف
مونږه روز څوک ووتل هغوی کامیابیږي نو دا صحیح کامیابي نه ده اوس خو تاسو ووینئ چې دا کم اوس دوی تبدیلی وکړې او په اهم وزارتونو کې غیر منتخب خلک ولګولو هغه خلک چې هغه د بی ډي الیکشن هم نشي ګټلی د یونین کونسل کې ممبر هم نشي جوړېدی یونین کونسل کې کونسلر هم نشي جوړېدی هغوی نن وزارتونو کې ناست دي داسې خلک دا ملک نشي چلولی دا ملک د دې غریبانانو دی دا ملک د دې عوامو دی دا ملک د دې مسکینانو دی او چې څوک دې مسکینانو دې غریبانانو سره ظلم کوي زیاتۍ کوي په دوی باندې بوته شي د هغه مونږ په هېڅ صورت کې هم نه پرېږدو په هېڅ صورت کې هم نه پرېږدو مونږه دوغلا پالیسي د یو ټرن پالیسي هغه پالیسي چې کوم د عوامو جذباتو خلافي هغه پالیسي چې په کنټینر باندې یو خبره او نن په حکومت کې بله خبره هغه پالیسي چې وی چې مونږ به هغه خلک چې کم نیب زده دي هغه خلک چې کم د نورو پارټو نه راغلي دي مونږ به هغوی نه راپرېږدو نن هماغه خلک تاسو وګورئ چې دې نه مخکې دا کم خلک وو په کوم حکومتونو کې وو هماغه خلک نن د عمران خان په حکومت کې دي بیا فرق څه شو داسې ډکوسله ده داسې فریب او دوکه ده چې وایي نیا پاکستان داسې زه اوس هم کیدای شي بعض خلک چې دي هغوی اوس هم وایي چې یاره عمران خان ډېر ښه دی زما په خیال هغه د کور نه د مور او پلار نه پیسې اخلي او وخت تېروي چې چا باندې په خپله راغلی ده چې څوک خپل کور چلی چې څوک خپل کاروبار کوي چې څوک خپل بچو ته تعلیم ورکوي هغوی ته پته لګي چې څومره بوج په دوی باندې پروت دی او هغوی هغه برداشت کولی نه شي مونږ هغې خلکو ته دا اپیل کوو چې اوس وخت راغی انشاءالله تعالی د دې روژې نه پس او د اختر نه پس به مونږ یو سم تحریک شروع کوو د دې لپاره چې دا زمونږ فرض دی او ستاسو سره دا وعده ده چې مونږ تاسو باندې تکلیف دی دا زمونږ تکلیف دی او دا تکلیف مونږ په هیڅ صورت کې برداشت کولی نه شو په دې ضمن کې مونږ نورو سیاسي پارټو سره د دې پښتنو په سیمه باندې چې څوک سیاست کوي هغوی تمخواست کړی چې را یوځای شو ډېر زمونږ په ملګري ډېر سیاسي پارټۍ موږ سره اوس په یو پلیټفارم باندې را یوځای شوي دي او انشاءالله تعالی چې څوک نه دي هغوی ته مونږ خواست کوو چې یو موقف مونږ اختیار کړو یو داسې موقف چې هغه د عوامو د پښتنو ترجماني کوي د پښتنو سره چې زیاتې کېږي د هغې دپاره اواز اوچتول مونږ ته چې خپل حق نه ملاویږي د هغې دپاره اواز اوچتول مونږ د دې صوبې کې د امن و امان دپاره اواز اوچتول ظلم خلاف اواز اوچتول دا زمونږ په هغې کې اولین فرض کې راځي او انشاءالله تعالی چې زمونږ یو اواز شي نو دا مرکز څه کوي چې هر یو قوت راشي زمونږ دا خپل حق چې دی هغه مونږ نه نشي اخیستی او انشاءالله تعالی دا حق به مونږ تاسو لپاره اخلو اوس
په دې باندې ځان دې نه خلاصوئ چې روزانه په ټي وي باندې میډیا ټرایل کیږي د خلکو او وایي چې تیر حکومتونه ټول کرپټ وو بدعنوانه وو مونږ د کرپشن خلاف چې کوم کیسونه دي د هغې خلاف نه یو خو میډیا ټرایل نه منو او سره ورسره اوس خو دم دوه درې وزیران په کرپشن باندې اوښکل دې نه مخکې په دې صوبه کې درې څلور داسې میګا کیسز دي د بی آر ټي والا کیس دی د ملم جبا والا کیس دی د بلین ټری والا کیس دی د سکولونو والا کیس دی دا هیل کې کیسونه دي دا ټول کیسونه دي هم په دې باندې کار شروع شي ځکه چې دوی د ملک دولت لوټلی دی ما ته داسې ښکاري چې اوس هم بازار ګرم دی بازار ګرم دی د کرپشن هم دې 400 کې پوسټونه په پیسو باندې خرڅېږي پوسټینګ هم په پیسو باندې کېږي دا څه پټه خبره نه ده دا به ټول مونږ بې نقابه کوو داسې خلک چې څوک د دې ملک دولت لوټي هغه خلک د دې قوم مجرمان دي او څوک چې په دې قوم باندې ظلم کوي زیاتې کې بوج پې اچوي د مهنګۍ په طور باندې هغه د ټولو کې لوی مجرم دی او هغې ټولو کې لوی مجرم د دې ټیم کپتان دی عمران خان او د هغه خلاف به مونږ روزو